نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان دا کسان د پاره چې خکې الحسنى جنت ته خدر جاو خمرتبه ده وزیادت او د الله تعالی دیدار او رؤیت ته په جنت کې او د دې په مخونو باندې و تورواله او ذلت رانشي او خور بنشي او د صفاتونو مالکان جنتیان دي او دوی په دې کې همیشه سورۃ یونس آیت نمبر 26 هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدل نه دی مگر احسان خکول دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله دا وایي د دې مطابق زندگی تیری نو دا یو احسان دی دا غي بدل الله تعالی ورکه جنت اوس احسان مختلفو قسمونو باندې خېګړه کول یو ته احسان په عبادت احسان په عبادت مبارک چې کله نبی علیہ السلام جبريل حدیث ته جبريل امین انسانی شکل باندې راغی نبی علیہ السلام سره کېناستو زنګونان او سودره وزنګول او بیا دې تاسو نه کوي نه پاغه حدیث کې یو تاسو دا ده چې اخبرني عن الاحسان چې ما ته خبر راکا په عبادت کې احسان څه ته وایي نو نبی علیہ السلام ورته جواب وکړ الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك د الله تعالی د سي بندگی کوه چې ستا سوچ او فکر او ستا توجه دومره برابر چې ته چې الله ته ګورم او کفرس که دومره برابر نه نو چې په دویمه مرتبه کې چې الله بندگی کې په دې طریقه باندې چې الله تعالی ما ته ګوري او که دې درېمه مرتبه شي نو دا بیا عبادت نه ده دا عبادت هم دغه دو مرتبه دي چې سړی بندگی کوي نو هغه بندگی په داسې انداز کوي چې سوچ دومره برابر او دومره ټیکی او دومره متوجي وي چې د الله بندگی کوم الله ته ګورم دومره حاضری او کدا سینې نه بیا داسې بندگی کوي چې الله ما ته ګوري زه الله مخې ته ولاړم الله ما ته ګوري نو چې کله مالک آقا چاته ګوري او د مخې ته خدمت کوي او کار کوي نو دې بل طرف ته توجه داسې نه کوي او که معمولی غوندې سا اخوا دې خوا توجه ګډه وړه کېږي نو یو دمې برابروي که سړی داسې منځو کې چې توجه بالکل ختم شي او سلام وګرځي دا ته پته مونږ لګي چې فرض مې وکړه که واجب مې وکړه او څلور رکعات مې وکړه او که لس مې وکړه ما به څه وویل او که څه ونه ویل دا بندګي نه ده او که داسې وي چې د توجه خرابېږي او د یو دمې برابروي چې ما ته ګوري مالک را ته ګوري سوچ بل طرف ته دی یو دمې بیا برابروي شیطان ته اخوا کوي او دې بیرته خپل سوچ برابروي نو دا دویمه درجه ده دا دویمه مرتبه شو چې الله ما ته ګوري ځکه دا بندگی داسې کومه توجه بل طرف ته ناړو مستقله وقتی طور باندې اوړي نو خیر دې ته ویل کی احسان په عبادت نو بندگی چې کو
نو بندگی په دې دوه طریقو کو، دې دوه طریقو نه خبره طریقه نشته. یا به داسې بندگی کو چې زموږ سوچ او فکر به داسې برابر وي کأنک تراه، ته چې زه الله ته ګورم. نو دا سوچ او دا عبادت خو د پیغمبرانو او د صحابو د تابعینو د هغې خلکو چې ډېر اوچت خلک دي د هغوی بندګي وه. زموږ خو دغه سوچ ته رسېدل ډېر مشکل دي، لیکن دا دویم نمبر دایرې نه به ځان نه وباسو، او هغه دا دی چې موږ د الله بندګي په داسې طریقه کوو چې موږ وایو چې الله موږ ته ګوري. نو که توجه شیطان خرابوي نو یو دم به برابرې، او ستا به دغه مقابلې د سلام د ګرځولو پورې به ستا دغه مقابلې، او که فرض که تا مکمل شیطان ته ځان پرېښودلو مقابله دې ونه کړه، نو بیا د هغې نه بعد چې دا بندګي دا هېڅ بندګي نه ده. دویم نمبر احسان، ښېګړه په عمل کې ده. احسان فی العمل، احسان فی العمل څه ته ویل کېږي؟ چې ته کوم عمل کې نو دا موافق دی د شریعت، دا د قانون الهي موافق دی، او د نبی علیہ السلام د سنت مطابق دی، چې موافقا لما شرع الله وعلى لسان رسوله خاليا عن البدع والمخالفات والرياء. چې کوم عمل ته کې دا حکم دا شرعي حکم دی، او دا تفاوی طریقه کې چې کومه طریقه پیغمبر ښودلې ده د عمل لپاره او د عبادت لپاره، د بدعاتونه دا عمل بالکل پاک دی، د مخالفت نه پاک دی، د ریاکارۍ نه پاک دی. دې ته احسان فی العمل وایي. په عمل کې ښېګړه کول چې بلا من اسلم وجهه لله ومحسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمل چې د شریعت مطابق دی. قرآن دغه نقل کوي ومن يسلم وجهه الى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. دې چې کوم عمل کې هغه د سنت مطابق کوي دې ته احسان فی العمل وایي. نو هر عمل معتبر نه دی، کوم عمل چې صالح عمل دی، کوم چې احسان فی العمل نه هغه عمل معتبر دی چې نیت تیم برابر دی او سنت مطابق چې کوم قانون د پیش دی هغه ته هغه شانتي کې، هر عمل چې کې هغه شانتي کې، موږ کې هغه شانتي کې کوم پیغمبر خو دلی دا، او د ریاکارۍ نه پاکي، د بدعاتو نه پاکي. بدعت ډېر زیات دي، فارضي کې بدعت نه ځان ساتل ډېر مشکل کار دی. صحابو د بدعت نه ځان ډېر زیات ساتل. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل جمعات ته په بصره کې راغی، د هغه سره غلام ورسره نافع. نو هغه جمعات ته چې ور داخل شو اقامت وشو، او د اقامت نه وروسته چې یو کس اعلان وکړ چې هلکه جمع ولاړه ده، لکه عام طور چې تاسو چغې وباسئ بار که نه دلته اقامت کېږي او بار خلک ناست دي، هلکه جمع ولاړه ده شه به راپاسئ داسې او داسې. دې نه ښه دا وایي زه نیکۍ کار کوم، دې بدعتي دی، څه شي نیکۍ کار کوي. د بهر نه چې خلک راغواړي په اذان به راغواړي، او چې دننه راغواړي په اقامت پې راغواړي. درېیم جواب درېیم اعلان پکې بل نشته. نو آل دې سړي چغه کړه چې هلکه جمع تیاره ده، جمع ولاړه ده، راځئ. هغه ورته بدعتیان دي چې ځو بل ځای کې لمونځ وکړو. دا بدعتیان نه ځان ساتئ. نو ټول بدعات او رسومات دي. خلقو دا کوشش کوي چغه به وباسي هلکه نیت تړئ، جنازه کې وایي نیت تړئ، فرض کې ولې نه وایي؟ جنازه اهم ده که فرض اهم دي؟ بیا دې استاد له پکار دي په دې مسله ودرېږي، دې استاد جي ارشاد خلقو له اعلان وکړه. اوله په ګاډي کې بعضې وخت سړی سویل هم نه شي، په ګاډي کې یو شی کیسټه لګولی دی، خانه د اختر مولوي صاحب لګیا دی، دا ګډي وډي وایي دا د کوسلي ولي. ما خپل ملګري ته ویل چې اوس ورته وایي چې دا شی بند کړئ. اوس په خلک وایي چې هلکه دین یې خوښ نه دی، اوس خبر نه دا دین دی که دا بېدیني ده. او درې ځله ورته اعلان وکړئ نیت په دې چې نیت مو وکړه زړه دې خلاص، شل تکبیرات دي که شپېته تکبیرات کومه، او دا کوم او دا کوم دا کوم دا کومه، پته نه لګي دا کوم ځای کې نه دا پیغمبر کړي نه جي، دا صحابو کړي نه، دا تابعینو کړي نه. ته ولې کې دې کې څه دي ستا دپاره؟ مونږ ابتدا یې وکړه د بدعت نه، سلام ګرځول په بدعت باندې، ټول بدعت بدعت. بس حیران بشي، هر یو سړی بدعتي دی. څوک لګیا دي ماښام یې مونځ وکړي سلام وګرځئ، مخامخ ناست وي چې دا فرض دي، دې ته سنت وایي. څوک په خی طرف مستقل لا تاویږي، دې ته سنت وایي. و دا ورته پته نشته دی چې پیغمبر کوم عمل کړی، پیغمبر مخامخ هم ناست دی، خی طرف نه راګرځېدلی دی، ګس طرف ته هم راګرځېدلی دی، بیا مقتدیانو ته مخامخ ناست دی او سیده پاسېدلی دی او کور ته تللی دی. سلام یې ګرځولی دی، الله اکبر
استغفر الله استغفر الله من السلام منك السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، دا ذکر دی، دعا نه ده. او بیا سیده پاسې دلی کور ته تللی. دویم نمبر سلام یې ګرځولی دی، مخامخ ناست دی، ماښام ماسخوتن پکې نشته. موحدین دا حضرات دا چل کوي، نه د موحدین دی بدعتیان. ناست دی لږ ساعت، بیا پاسې دلی تللی دی، بیا ناست دی ښی طرف ته مخ را ګرځولی دی او په ښی طرف را تاو شوی دی. ناست دی بل طرف ته ګس طرف ته را ګرځېدلی دی، بیا ناست دی مخامخ ناست دی صحابو ته. 5 طریقې دي دا د امام دپاره. کومه طریقه دي اختیاري، خو په یو طریقه به عمل نه کوي. کثیر ما ینصرف علی یساره، بخاری حدیث ته عبدالله بن مسعود چې ډېر به راتاوېدو نو په ګس طرف پر راځي، چې راتاوېږم ډېر به چې راتاوېدو نو په ګس طرف پر راوېدو. ځکه عبدالله بن مسعود چې په ښی طرف څوک ډېر راتاوېږي، کوم امام نو دا پکې څه کوي، دا شیطان له پکې حصه جوړوي. او په دې باندې یو دو صحابو نه وروسته تابعینو په خپل منځ کې لانجه وه چې نبی علیه السلام کثیره ما څنګه را ګرځېدلی، اول ښی طرف ته ګس طرف ته ځي چې ځو جومات ته، جومات ته په ګس طرف را ګرځېدلی. ولې د دیواله او د محراب په ګس طرف باندې نښې ډېرې وې، په ښی طرف کمې وې. نه په ښی طرف کم را ګرځېدی، په ګس باندې زیات. امام ابو حنیفه رحمه الله دا حناف دي، خپل مسلک نه خبر نه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله په ګس طرف په ډېر را ګرځي، امام ته وایي، او دې په ښی طرف پر را ګرځي. ټول عمر منځ وکې ختم شي، امامتي ختم شي، مړ شي، ورنال شي، نه، لیکن په ګس طرف باندې راتاو نه شي. وګوره خپل امامان کړه ګس طرف چلول ورزیم نه. او کټاس حنفي دی، خانه د مازدیګري مونځ په 5 بجې کوي. کټاس حنفي دی، امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا مازدیګر چل ښودلی دی چې په ټولې دنیا کې پاوکم په 4 بجې مونځ دی، په 4:30 بجې مونځ کوي. اوس نه مخکې یوه میاشت مخکې یو ځای له اورو فاتحې له اوس چې کړی مونځ کله دی، مونږ لمونځ وختي شوی دی، لکه دا څنګه مونځ دی، دا امام صاحب د مسلک مطابق مونځ دی. نو امام صاحب خو په ګس طرف باندې ډېر را ګرځي، ته خو په ښی طرف را ګرځې. امام صاحب خو تنخواه مه اخله، ته خو تنخواه مرې. نو بیا مله نه شي ټینګولی. هغه زموږ د استاد محترم خبره ده، وایي که دې ټینګه کړه که نه ټینګ مې به نه کې، او که دې ټینګه نه کړه نو ټینګه به کې. خبره پوه شوې که نه؟ امام صاحب نه شي را ټینګولی، بیا به پرېږدې په لاره کې، او که نه راځه دا ګز او دا میدان. اوس تا 1500 خبرې تا ته ښایي د امام صاحب خلاف لګیا یې. معاملات تی خلاف تی داغا، عبادات تی خلاف تی داغا در آئی نا وخایا. نو بدعت ارسوک کے خودی نظام ساتر ڈے گران کار دے، اللہ تیمونو بچ کی. نو عبداللہ ابن عمر ویلے چیر بدعتیانی دے چی تزور. نو احسان پین عمل ستا ویلے کی گی چی عمل دا بدعت نا پاکی. بدعت خو پیجے نہیں کنا، پا دین کی نوے کار دا زان نا جوڑول چی پیغمبر نا کڑے دے نے ویلے دے نے مخی تا شوے دے، نه صحابه کړه دې نه ویل دې نه مخه ته شوی دې دا وته توجهي، او ته ته فرض وي، ته ته واجب وي، ته ته سنت وي، ته ته مستحب وي، ته به ثواب غني، دې ته بدعت وي. نو عبادت د بدعاتونه د ریاکارۍ نه او د سنت ته خلاف ورزۍ نه پاکول، دې ته احسان په عمل وي. دو شو. دریم نمبر احسان الی الانسان، خکول د انسانانو سره، احسان د انسانانو سره کول. احسان په عبادت کې خدای را چې بندگی دي سکے چې ته الله ته ګورم، کنه وای چې الله ما ته ګوري. احسان پر عمل دار چې قانون الهی او د پیغمبر حکم د سنت مطابق وکي، د بدعاتو نه ذریعہ کاری نه پاک کې. او د انسانانو سره خېګړه، د انسانانو سره ډېر خېګړې دي په دې وجبانی مختلف خبرو باندې د انسانانو سره خکول، داغه مظلوم دی امداد کول، وګه دی ډوډۍ ول اور کول، بیمار دی تپوسه کول، جنازه ده جنازې ته حاضر دل، غم شوه دی تعزیت ته حاضر دل، دواګان ته نه تعزیت ته، داغه سره چې دین څنګه غم شریک کا. یو سړی په مصیبت کې هغه مشوره ور کول، خر رائے ول اور کول، یو سړی په غم کې هیڅ هم نشي کولای، زړه کې درد پیدا کول، داغه لپاره دعا کول چې پروردګار دې سم کې خې کې جوړې کې داولو کې خیره مکو، خیره کوشش شه. او چې کله غیر چې بیا خدای خبره ده، خو کوشش دا کو د تندست سره جدانو حقول، امداد او تعاون کول، دا انسانان سره حقول، دا بکې سلام کول، دا غزه خوشاله شو دا ور سره حقول. نو دا احسان دې چا سره انسانان سره، وعبد الله ولا تشركوا بشيء
وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. مور پلار سره، رشتہ دارانو سره، دوستانو سره، مرګرو سره، گاونډیانو سره، مسافرو سره، چندوالو سره قاریږي را قاریږي چاته ما. دا ټول نه بدترین شی دار سبق د چا زړه خپه کی. زړه چې خپه شي دا نه خوشاله کیږي. دا ور چا پلا به خوشاله کیږي. اخو زړه د خپه شوی دی، بادشاہ خپه شوی، بادشاہ چې خپه شي دا خو راضی کول ډیر ګران کاری. اگر که خصي پت خدای سره زر راضی شي، زګه د الله صفت دار چې الله زر راضی کیږي. الله دې بنده نه خپه شي زر راضی کیږي. چې کله بنده صحیح توجه وکړي، الله وي بنده ته پته ولګي د بل څوک نشته نو معافي خشه دی، راضی کېدل خشه دی، زر راضی کېدل پکار دی. ولیکن انسان خپه کول دا ډېر لوی ګناه ده. انسان نه خپه کې او چې ګناهګار یو ګناه خپه کوي. انسان نه خپه کوي، ګناه خپه کوي. ګناه دې خپه کو شیطان خپه شو، شیطان روح دې خپه شو، د شیطان ډله خپه شو، بس خپه کیږي دی. ولیکن نور عام انسان دا باندې خپه کې. نو دریم نمبر احسان د انسانانو سره خسلوک کول. بنی اسرائیلو کې یو کس تیر شوی دا چې کله اسباب د مرګ او پرشتي حاضر شوي نو هغې نه تپوس وشو چېرې تا به څه کول؟ نو هغه ورته ویل چېرې زه خو تاجر وم، کاروباري سړی وم، مال دولت والا سړی وم، او کله به چې یو سړی و هغه به تنګ دست و، هغه له به ما څه ورکړم د هغه نه ما پیسې نه اخېستې چې ما ته پته وي دا اوس نه کېږي. بلکل کوم سړی به چې تنګ دسته نه و خو هغه سره پیسې وي ما به ته انتظار کو. کوم سړی چې هغه یسر والا او مالداري ما ته انتظار به مې کوو د قرضې، او چې کومه تنګ دست و نه هغه ته معافي کوله. نو پروردګار وایي چې تا معافي کوله، الله عالم و په دې باندې، تا معافي کوله، تا ته معافي نه شو کولی څه. نو موږ هم درته معافي وکړه، خبره ختم. دې مطلب دا نه دی چې کوم خلک ټال مټول کې د هغې دپاره سختې خبرې راغلي دي. ګورې دا د هغې سړي دپاره خبره کوي چې کم سړي دا عمل وکړو، لیکن کم سړي چې په قرض اخیستلو کې ټال مټول کې هغه غټ مجرم دی، ګناه کبیره کې ځان له خبره ده. یو طرف په چرته د دین نه بیانې، دواړه طرفونه بیانې. دې طرف ته دا ردي انسان صفت دی، و د دې بل طرف ته انسان دا ډېر ذم دی، دی ګناهګار دی، دته به الله سزا ورکوي چې دې څه کوي، دې ټال مټول کوي، قرضه خوښه شی دی، قرضه اخلي بیا ادا کوي نه، ورسره یې ټال مټول کوي، د هغې لپاره بیا سزا ده. نو الله تعالی هغه انسان څه کو دا یې معاف کو. څلورم نمبر احسان د بهایمو سره، زناور سره. ښېګړه به د هر چا کې، زناور سره به هم کې. او په هغه زناورو کې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، فرمایي نبی علیہ السلام دنا رجل الی بیر فنزل فشرب منه. مختلف روایات بخاری الفاظ دینه بدلی دار مسندی احمد ابن حبان الفاظ دي. نبی علیہ السلام چې دنا هغه فرمایي تیر شوی زمانه کې یو کس هغه کوی ته نه کوشو او به وسکله تګ چې کله بهر راوتله وعلى بیر کلب یلحس فرحمه. د کوی په غاړه باندې یو سپی دی چې هغه حب کیږي، جبه بار تر استری ده او د تندې د لاسه ډېر ګډوډ دی. نو په نزع احد خفیه یو موضع وایستله او لاړو کوشو بیا راوخېجولې په سقاهو او دا اوبه دې سپي ته ور وسولې. نو فشکر الله له ذلک فادخلوا الجنه. الله تعالی چې کوم دی نو هغه دې معاف کو سي په دې یو عمل باندې. بیا چې کله نبی علیہ السلام دا حدیث بیان کو، یو صحابي تپوس وکړو چې د الله رسوله چې په حال فی ذلک من اجر، په دې بهایمو کې، په دې زناورو کې تخکې نو په دې کې اجر دی. او ورته ویل چې او دا خو رادا دی ان فی کل ذات کبید اجر. دا خو د سپی دی، بلکې هر هغه شی چې هغه زړه والی، زړه عام دی. ګورې دا بوټي هم پکې دي، هر هغه شی چې ساه واله دی. یو بوټی مړاوی کېږي ته توبه واچې دام لوی ثواب دی، په دې به هم ته الله تعالی معاف کوي. زناور خو دا پرېږده. نبی علیہ السلام په لار باندې روان دی، یو اوښ پروت دی ډېر زیات په تکلیف کې دی. چې ویې کتله ډېر پریشانه شو، دا اوښ د چا دی؟ وایي دا پلانکي دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ښې ساته، چې نه یې ښې ساتلی نو په ښه طریقه باندې دا ختم که، ذبح یې کړه. دا ته تکلیف تا اچولی دی، زخمی پروت دی. نو د دې وجې نه انسان د دې خیال سره رسول الله فرمایي چې کله
ذبح کې کنه څه شی علاله چرګ علاله بل څه شی علاله رسول الله پرې دا چاړه ته خطه رګه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته دا چاړه دی خطه رګي او دی مذبوحه ته دا کم شی چې ذبح کوي دته دی اسانتیا ورسي دا صحیح مسلم حدیث ته د احسانات پکې زناور سره بم کې د بهایم سره بم کې د بوټو سره بم کې نو انسانانو سره چې کې خو به ډېر اوچته ده دا څلورم نمبر احسان دی د بهایم سره د زناور سره د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي چې ځکه معراج په واقع کې لاړم یو بوډۍ مې ولده چې یو پیشو دی وغیرہ شوکي ما ول چې دا سم مسله ده هغه ول چې دی بوډۍ دا پیشو دا تړلو او دې له خوراک سکاک نه ورکولو هغه په دې ځمکه په دې خاورو په دې حشرات الارض باندې چکونه لګول هم دغه شانتي مړ شو خو دې ولنه خوراک ورکو نه سکاک ورکو نه پرې خودله دا راغي سزا ده اوس چې دې ته به دا سزا ملاويږي د قیامت ته قیامه پوري دې ته به دا سزا ملاويږي چې دا پیشو په دې اندازو ته الله جوړ کړی دی دا به راشوکۍ زخمی کوي به او بیرته به جوړیږي بیا به زخمی کوي بیا به جوړیږي دا سزا ده نو چې د پیشو د زناور په وجه باندې الله تعالی انسان ته سزا ورکوي نو د انسان په وجه به څنګه سزا نه ورکوي نو بیا چې دا غټ غټ خلک ته دا چې زموږ دا غټان دي د انسانانو سره تکلیف ورکوي نو د دې نمبر بسوي پته نه لګي د دې نه باندې خنزیران جوړي که شادوغان به دي جوړي که څه شی به دي جوړي چې دا دوی سکی د انسانیت سره سر نه قدر نشته د دې نه خبره ټوله بادشاہ لونه دي او قات سالی راغله خلک پولاونه ونه خوري دا غدي یو سړی چې نه غریب ځان لا د غنمو د روټۍ د پاره درکې نه لري او دې په دې نه پولاونه خوري اوس د دې تپوس پکې د هر شي تپوس پکې ځکه عمر فاروق صلی الله علیه و خو د شپې ګرځیدو ولې عمر فاروق څه مسله وا دا راحت تاغه خوښ نو خو چې کله هغه ته ویل شو نو ورته ویل چې دا غره تاریخ د پرات په غاړه باندې چې کله یو سپې مړ کېږي کنه د ولګي د الله سلام د عمر فاروق نه به تپوس کې مشري سي آسان کار نه دی د ادارې مشر ما ورته ویل ته څنګه د ادارې مشري تر خپل ادارې دا هیڅ چیز نه خبر نه وایي شي نه خبر نه نو ما ته ویل زما کارونه ډېر دي مال مکوه خبردار چې سړی مشري کوي څومره چې مشري کوي څومره اختیارات ورسره د دې ټول حقوق په سر ته رسي او چې نشي رسولی کېدي نه ګور به مسکین دي شي ګرده نشي دي شي دا څه کار دی نو نشي چلولی ستا څه کار دی لکه د پاکستان دا شیزونه چې راځي د وزیر اعظمان او صدران که نه دوی اول کې دا مینتونه کوي خلکو ته مال وټ راکوي بیا چې هلته وخېږي که نه زه څه وکړم خزانه خالي ده ته ولې ختې ستا څه کار دی وایي زه څه وکړم وطن یې خراب کړی تا دا مخکې پته نه وه دی وزیر اعظم ته د مخکې وزیر اعظم پته نه وه بل وزیر اعظم هغه مخکې وزیر اعظم پته نه وه دا ټول یو باندې نه دي خبر ټول یو شانتي میلاو خلک دی مخونه دي په سټیج کې ودرېږي مخالف دی او چې کله هلته کښېني بیا موافق دی ټول د امریکې نظام دی خلک وایي د صدر راغلی ډېر ښه سړی دی هېڅ ښه سړی نه دی خو ټول یو شانتي میشن دی او د امریکې د مخکې صدر چې کوم میشن دی دغه پلار یې نشي بدلولی هغه کمیشن دی د دې چې کمیشن دی چې وروسته راځي هغه کمیشن دی پاکستان د وزیر اعظمان هم دغه کمیشن دی یو چې ختمېږي بل به راځي دغه میشن به یا بل چې ختمېږي بل به راځي دغه میشن به ټول به غلوي ټول به ډاکواني تا به غر کوي تا له څه نه درکوي خو دې څه ښیي ځکه تاسو وایئ که هغه زه تقدیر بدلوم لکه تقدیر الله بدلې که ته بدلې ته څه شي څه څنګه تقدیر بدلې د چا تقدیر بدلې خپل تقدیر نشي بدلولی د بل څه بدل کړي دا ټول هم دغه شانتي دي چې هلکه ته نشي کولی مشري هر څوک چې دی نو دې صفا وایي زه مشري نشم کولی تیار نه یم عمر ابن عبدالعزیز چې خلیفه کېدل که نه نو هغه جړل خلقو ته منت کول او جرګې ورته ناستې دي میاشت تېره شوه او ورته ویل چې بادشاه مړ دی سلیمان او د هغه وصیت داره چې دی به خلیفه وي که نه او ته خلیفه نه خلافت نه قبلې او ورته ویل چې نه نشم کولی دا ډېر ګران کار دی داسې آسان کار دی عایشه رضی الله عنها راله عمر فاروق ته وایي چې تاسو زما دا پلاټ ډېر ساده نه وموندلی ورته څنګه ویل د هغه 2,500 درهمه تنخواه وه د بیت المال نه ویل او وایي 2 کاله او 3 میاشتې حکومت یې کړی دی تاسو له څومره تنخواه ورکړله وایي 2,500 درهمه 2,500 درهمه تنخواه یې ده 2 کاله او 3 میاشتې حکومت یې کړی دی او تنخواه یې اخیستلې ده 2,500 درهمه ویل تاسو ته بیرته جمع څومره کړې وایي 92,000 درهم
وای عجیبه غوندې انصاف دی. وایي څنګه 2,500 درهم تنخواه ده، 2,500 درهم هغه اخیستلي ده او 92,000 درهم هغه بیرته بیت المال ته واپس کړي. او ورته ستا پلار خو موږ ته هر څه ګران کړي دي، ستا پلار خو موږ ته خلافت دومره ګران کو چې دا به د چا پلار وچلی. او چې څنګه وایي پلار دې چې کومه دی نو تنخواه ځان له مقرر کړ 2,500 درهمه، موږ ته 1500 درهمه ویلې، هغه په 1500 باندې کار نه کېږي، دا بلا کونډې یتیمانان دي، دوی زمانه پیسې غواړي. نو 2,500 درهم تنخواه شوه او 2,500 به چې کله واغېستې نو بیا به 10,000 درهمه داخلې کړې. هغه ځمکه خرڅ کړه، هغه ځای کې خرڅ کړه، هغه ځای کې خرڅ کړه، بېرته به داخلې کړه. اوس یې قلم راوړی دی، دوات یې راوړی دی، ډیوې راوړي ده او چې څه شی د بیت المال هغه حاضر کړی دی او د هغې حساب یې کړی دی، هغې هم داخل کړي دي. دا حکومت زه نشم کولی، زه دې حکومت ته جوړ نه یم، دا هر شي به خیال ساتم. عمر فاروق چې کومه تنخواه اخیستلې 83,000 درهم بېرته هغه داخل کړه. زوی ته وصیت وکړو چې بچیا زما د مال نه به داخل کړې، که ختم شو خپل نه داخل کړې، هغې نه ختم شو نو د خپلو دوستانو ملګرو رشته دارانو ته منت زاري وکړي داخلې کړي. مشري کوله، مشري کولی شوه. عمر ابن عبدالعزیز ورته جوړ نه و، جړلی ورته زه حکومتونه نشم کولی، دا ډېر ګران کار دی، دا به زه څنګه چلوم. لیکن خلکو مجبوره کړو چې ته به ښه ټیک خلیفه کېږې، بل څوک مونږ منو نه. راوځئ که نه مړه تاسو هم د کار نه یې چېرې وایي چې بس بلکل یو کس هم دغه نه منو، سم سړی منو. سم سړی تاسو پېژنئ نو څه به ورته ووایو؟ زه په خپله سړی سم سړی نو سم سړی پېژني، نو موږ په خپله باندې سم خلک نه یو ځکه سم سړی نه پېژنو، وهم نه پېژندلو. مرګ به وطن به ختم شي، هر څه به ختم شي، قیامت به قایم شي، خو تاسو به سړی ونه پېژنئ. بس به دغې شیزونو پسې ورپسې نو هغه ځای کې به غله راوځي، هغه ځای کې به غله راوځي، هغه ځای کې به غله راوځي، دغه حل وي. او بیا به یې څه وکړه؟ نو عمر ابن عبدالعزیز به ګرځېدلو شپه ورځ، عمر فاروق په شپه ورځ ګرځېدلو. او بیا به ورته ویله چې که د فرات د دریاب په غاړه باندې سپی د لږې تندې نه مړ شي د عمر نه به تپوس کېږي، زما نه به تپوس کېږي، ځکه زه خوب نشم کولی، ما له آرام نه راځي. دا اوس نږدې دور کې لرې به پرېږدو، دا نږدې دور، دا دی د ترکي دا صدر چې دی په خپله باندې د بیان هغه چې کله زه نوی رالم نو په ترکي کې یو روټۍ اخیستل چې کوم د کسانو دپاره د دې رعایاو دپاره ګرانو، یو روټۍ اخیستل. شپه ورځ زمونږ خوخانه غریبانان د دې نه خبر نه دي، ساریمون نه خبر نه دي. هغه غریبانان خو د شپې په نشه کې پراته او په نشه کې پاسي او ټرو ماماګان وایي چې کومه دی نه ستا ته څه خبر شي، طالب څه دوا وکړي مړه، زمونږ دوا دومره نه قبلېږي. قسم زه بار بار تاسو ته وایم د دې صدر، د دې وزیر اعظم، د دې وزیر اعلی، د دې شیزونو د دې دعا قبلېږي. خو دې صحیح کار وکړي که نه، د مسلمانۍ کار دې وکړي او په اخلاص سره دعا وکړي، دې وطن ته ګوري قبلېږي که نه قبلېږي. نو هغه نه کوي، هغه کولی نه شي، هغوی له ورځي نه به دې څه پرېږدي. تاسو چېرته وکتله زه وګورئ که نه، دا جلسې روانې دي، په دې جلسو کې زه په آخر کې چې کومه دی نو دوا شوې ده. دا جلسې چې راشي دروغ چې پکې وي، دا کنځلې چې کوي، دا ردې بدې چې وایي، دا الزامات چې په خلکو لګوي، د دې په آخر کې چې کوم دی سیاسي کمانډرانو په کومې جلسه کې وروسته دوا شوې ده. موږ خو بیا هم دوا وکړو، ختم وکړو، دوا وکړو، بل څه وکړو، دوا وکړو، تاسو ته وکړو، وطن ته وکړو، دنیا ته وکړو. نو دوی څه کوي؟ د دې جلسه خو په دوپلو ختمېږي، په دوپلو شروع کېږي، په دوپلو شروع کېږي. یا مخکې ورځو کې تېر شوی سیاسي کمانډر چې کومه دی نو جلسه اورېدله، تقریر کولو، مړه تلاوت له یو سړی راوسته، یو جاهل داسې قرآن یې ووایو که نه حیران دریان به شي، لکه الله دې غر که ته مسلمان یې، دا قرآن تلاوت څوک داسې کوي. او چې کله هغه شی راپاڅېدو هغه مقرره نوخانه دا لاسونه یې وهله، نو مال الله دې تام غر کړي چې دا راپاڅولی تقریر څنګه کې او دا مخکې تلاوت یې څنګه وکړو. دغه مسلماني ده، دغه وطن دی نه کوي. هغه زما سره غم و، ټوله شپه به یې خورمه چې پروردګاره دا به څه کېږي، دا خلک دی، دا پریشاني ده، دا رزق او دا تنګي دا به څنګه ختمېږي. د هغه سره غم ورسره و. نو چې کله غم ورسره و، د چا سره چې غم ورسره وي که نه الله دې قرضه ادا کوي. نبي علیه السلام فرمایي چې یو سړی دی د هغه سره د خپلې قرضې غم ورسره وي، الله دې قرضه ادا کوي من حیث لا یحتسب. زمونږ سره د وطن غم نشته دی، د دې مشرانو سره غم نشته، د دوا غم نشته، د شپې چېرته تهجد نه کوي، سوچ نه کوي، فکر نه کوي، غم ورسره نشته دی. نو قرضې ورځ په ورځ زیاتېږي، ورځ په ورځ زیاتېږي، مهنګایي ورځ په ورځ زیاتېږي، پریشاني ورځ په ورځ زیاتېږي، غم نشته دی. غم دوی دې خو غم پیدا کړي که نه دې وطن دپاره،
د دې رعایاو دپاره غم خو دا دی چې چا سره غم ورسره وي بیا د یوسف علیه السلام جوړ شي بیا د 2 ورځو روټۍ چې کومه دی نه په یو ټایم کې یو ټایم خوراک کوي 3 ورځې نه خوري دې ته وطن غم وایي دې ته وطن غم نه وایي چې یو میخه خرڅه کوه بیا چې کومه دی نو هر څه کوه دا وطن غم دی ټول واني دي وطن غمونه ممونه نشته دی الله دې مونږ داسې یو سړی راکړي چې هغه د دې وطن غم کې اسلام کو هغه خو دا خبره ده بېدیګر مله صاحب خبره وه چې ایمان خري ورې خو د دنیا چې کومه دی نو خیال کوه غم د دنیا کوي کوي خبره دلته هم دقه راشي اسلام او دین خو خري ورې خو دا وطن دی الله تعالی بچ کې څه وکړي د دین هم خبر نه دي نو دا د انسانیت سره ښه دا احسان د زناور سره کول نبی علیہ السلام فرمایي چې پیدا قتلتم فاحسنوا القتله قصاص چې کېږي نه نام به صحیح کې زناور چې ذبح کې نام به صحیح کې 13 چاړه چې کوي دا ولا څه پکار آخري احسان چاغه ته احسان په الاقوال او وقولوا للناس حسنا خبرې چې کینو خې کوا دروغ مو وایا وعده چې کینو ټیک وعده کوا امانت چې دې خیانت پکې مکوا حقوق د چا متوجه شوی دي حقوق سر تر رسو نو جماعت امامتی کې امامتی صحیح کوا تقریر کې نو بیان دروغ مو وایا موضوعي حدیث مو وایا خلکو د ډکوسلی چې کوم دې نه بیان چې خلک خوندوري خبرې وته کوي چې کله خندوا او کله جړوا آسان کار دی خلک پاک شي خوشاله کیږي چې کنه ته سغواړي او نو ورته چې سکوي ورته چې کدا دی وکړو نو داسې او کدا دی ونه کړو نو بس دې څه پاتې شي نو په څه ګناه نه دا خلکو دا شیدونه خوښ دي نو هغوی ته د جاني جانان قصه کې په خوږ اواز باندې 3 جمعې تقریر ته وکړو جاني جانان قصه آسان کار دی دغه کیسې خوښې دي لیکن واعظ او نصیحت دې ته نه واعظ نصیحت د انسان زړه پاغه خبره باندې خپه کول چې په دې کې ګناه ده او پاغه خبره خوشاله کول چې په دې کې نیکی ده دې ته واعظ وایي دې ته نصیحت وایي واعظ او نصیحت دې ته نه وایي چې راته دې خبرې کوي چې بس چاچا نه چرته تله نه راغلی څه پیدا نشته بس خبره ختم وامي ورته خبره ختم نه چې د پزله کې درد پیدا شي دې روان شي کمانه خو دې تقریر کې سم مطالبه وشوه په ما کې څه کمی دی دا دې کول غواړي څه پریشانی دا ختمول غواړي دا کومه کار چې زه کوم دا نیکي ده دا برقرار ساتل پکار دي دې ته وعظ او دې ته نصیحت وي وقول للناس حسنا والکلمة الطیبة صدقه نبی علیہ السلام وي ښه کلمه ښه جمله ویل ښه خبره کول دا صدقه ده نو دا به نو دا احسانات دي د احساناتو خیال وساتي او بعضې هغه کارونه چې هغه د مرګ نه پس په انسان پسې جاري کېږي دا احسانات یو احسان هغه دی چې حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی رسول الله فرمایي 7 تجري للعبد بعد موته نور عام مشهور روایتو کې خدري دي لیکن مجموعي لحاظ سره دا و شذونه داسې دي چې سړي پسې د مرګ نه پس جاري کېږي وهو في قبره د مړي په قبر کې پروت دی من علم علما یو سړي علم زده کړی دی بل ته ښودلی دی بل وکرا نهرا نهر ایستلی دی وحفر بیرن کوی چا د پاره ایستلی دی او غرس نخلا چرته یو بوټی نال کړی دی د هغې نه څوک دانه وخوري او دانه دې چا وخوړه ته چې لاړې غرق شوې نو د اول نه چې بوټی نالی نو دا به ستا نیت وي چې پروردګاره دې نه څوک خوري ما ټول بخلي دي پرېږدې چې دې خوري لیکن ته ستا د دانې نه خو یو خو دا خیر دی پخوا نه به وخه ورسه لاړه څه تاسو چې کوئ کنجوسان وئ نیتونه هم خراب وي باغونه هم ټول ختم شو او څه غله زیات وو چې هغوی هم آرامیتوب کوو چې شی ختم شو هر څه لاړه ختم شو نو خبره داره چې دا بوټی نالی نو ستا په زړه کې دا دې نه مارغه وخوري دې نه ځناور وخوري دې نه انسان وخوري ما ته به ثواب میلاو شي په دې نیت بنالی او بنا مسجدن جماعت جوړ کړي جماعت سره تعاون وکړي او ورث مصحفا یا چرته چاله مصحف قرآن واخلي یو کتاب د دین ولا واخلي خو دې مولاله واخلي چې کتاب ګوري کنه دا کې ثواب نشته دا کې ثواب نشته چې مولا صاحب لایبرری جوړ کړی دا کتابونه ولا غسر په ارماری کې تاله کړی دا ته چا ویل په دې کې ثواب مواب نشته یو سړی چې په سعودي عرب کې کتابونه ور کړی واغه یو مولا صاحب لور کړی مالا کتاب کې خط راغی خط ما چوکتلو نو ما چې دا خط کې چا چې ور کړی هغه ډېره خسته خبره کړی ده هغه ته دا لیکلی دا کتاب تاغه چاله ورکې چې په کتاب پوېږي کتاب ګوري او کتاب بل ته بیانوي او کتا پر دریو خبرو کې نو تا ورکو تا زما د مال خیانت وګو تا زما صحیح طریقه نو ما خط ځان سره ساتلو نو په جنازه کې هغه شی زما سره ملاو شو ما ورته چې جی دا خط والدا ستا په کتاب کې جای ورکوټ رساله دې مال راکړی و
نو په کتاب کې دا لیکلي چې ما 40 کتاب دلته ورکړي، کم سے کم د هغه وخت مطابق د 6 لک روپو کتابونه. نو دا کتابونه ته چا ورکړي دي؟ ول دا خو ما پلان کې مولوي صاحب ورکړي، ما هغه په بازار کې خرڅ کړي دي. ځکه چې هغه مولوي صاحب نه په کتاب پوهېږي، نه کتاب ګوري، نه په عربۍ پوهېږي، نه بیانولی شي، هغه ځان له خرڅ کړي دي. نو تا چې کوم خیانت وکړو دا د 6.5 لک روپو کتابونه به ته اخلي او ته بېرته په هغې علماو تقسیمې چې کومې پوهېږي، کومې ګوري او کومې بیانوي. نو بس سره یې ونیو. ونې ما تا به خپل دا کارونه تا ته ویلي نه و. نو کتاب هغه سړي رالی چې هغه ګوري. ګورې قرآن مجید به ته چې ښودوله نه هلې ته ګورې څوک پکې تلاوت کوي که نه چې مکتبې په لایبرري بلا ډکې دي په بازار کې، د هغې ثواب نه کېږي. هغه بزي خوري، بزي د بزو ثواب وشو بیا هغه به وخوري. نو دلته کتاب بوله اخلي مصحف او ترکه ولدا یستغفر له بعد موت، یا دې چې زوی دی چې اموز کوي خو چې مونږ نه کوي پلار لپاره به څه دعا وکړي چې پلار دپاره بخښنه غواړي، د مور دپاره بخښنه غواړي، رشته دارانو دپاره دعاګانې وایي. دنیا کې د ټولو نه اوچت شی د مړي دپاره اتفاقي دعا استغفار دی. په دې د ټول امت اتفاق دی چې یو سړی چاته دعا وکړي یا الله ویې بخښې، دا خبره یا الله ویې بخښې، الله مغفر له، یا الله بخښنه ورته وکړي، دا اتفاقي رسیږي د دې مرتبه او د دې نور پته نه لګي چې څنګه نیت دی. لیکن دا دعا ډېر رسیږي. ځکه دلته بار بار چې راځي نه دا وایي چې ولد صالح یستغفر له، بخښنه وله غواړي، یا الله زما پلار وبخښې، زما مور وبخښې، زما پلانکې وبخښې، زما پلانکې وبخښې. دا پکې نو دا احسانات دي. په دې احساناتو کې ځان راوستل پکار دي. زناورو سره چا سره ظلم مه کوئ، ظلم ښه شی نه دی. ظلم ډېر بد انجام دی. تاسو مخې ته دي فرعون ظالم ولاړو غرق شو، نمرود ظالم ولاړو غرق شو، شداد ظالم ولاړو غرق شو، قارون ورسره دي. دا ټول شدادانو او ستاسو په دې علاقو کې به د وطن کې چاپېره وګورئ بلا شدادان موجود وو. نه نسب شته، نه نسب شته، نه حسب شته، نه دبدبه شته، بلکې زما د اندازې مطابق د هغې د یا الله وبخښې دپاره هېڅ څوک نشته. یا الله پلانکې وبخښې دې دپاره هېڅ څوک نشته. نو سبا نه چې مونږ دغه شانتې لاړ شو چې هېڅ هم نه وي، چېرته د چا سره ښه کړي که نه، نو ګردان ستا روحاني زوی شو، دعاګو شو. چا سره دې ښه کړي دي دا روحاني دي. ما ته خو پته نه ما سره چا ښه کړي، زه به ته دوا نه کوم، که زه نه کوم زه به مجرم یم. د یو انسان سره دې ښه کړي دي، د یو بیمار سره دې ښه کړي، د یو غریب سره دې ښه کړي، یو مظلوم سره دې ښه کړي، بلکې هسې د چا سره په ښه طریقه میلاو شوی نو هغه چې کله خبر چې پلانکې وفات شوی دی یا الله ویې بخښې وایي او ډېر بهترین سړی و، ډېر عظیم انسان و. او چې کله داسې چې د هغه نه ټوله دنیا خفه وي، کور هم ترې خفه و، خلک هم ترې خفه و، مشران هم خفه و، کشران هم خفه و، زناور هم خفه. نو چې کله مړ شوی څوک مړ پلانکې الله دې جهنم ته واچوي. شکر دی چې دې خلاص شو، د دغې مردار نه خلاص شو. نو ښه خبره دا چې ښه کول پکار دي. دا د انسان سلوک دی. انسان نوم هم د احسان دی، بس چې دی به ښه کوي، عبادت کې وخه کوي، عمل کې وخه کوي، خلکو سره وخه کوي. الله تعالی دې مونږه محسنین جوړ کړي. وما علینا البلاغ.